څه خبره مې کوله مې دا مسافر لږ په کلار پرېږدی هغوی یې ځان لا تلي نه میاشتې نه پوره او دلته د کور نه ورته سوال جوابونه کېږي چې هغه پلاني هم راپسې دونه پیسې شوې او هغه پلاني هم راپسې دونه پیسې شوې او اختر را روان دی او ماشومانو له به جوړې هم کومه نو که هغه پیسې دې راولېږلې یا پیسې دې راولي خدای بنده د هغوی خپله نظر لګي ړوند هم وایي خلک وایي چې په خپل کور باندې ښه پوهېږي هغوی ته دا هم پته دی چې ماشومانو مې کپړې شته او که نه شته کور کې پیسې شته او که نه شته د کور به څه حالات دي بس هغوی خپلې مزدورۍ ته پرېږدی تاسو ته د غم خبرې کوئ نو هغوی به مزدورۍ ته څه ته به ولګي که کور کې معمولي غوندې کې خبره نه راغلي د ورندار سره د خواښي سره د هغه سره ټولې خبرې د سهار په 1 غنټه ټلیفون کې کړي نو بس د هغه د مزدورۍ نه زړه مات کړو بیا ماښام بیا 1 غنټه ټلیفوني نو یو خو دا ډېر ټلیفونونه ورته مه کوئ خدای او رسول ته وګورئ چې دا مسافران خپلې مزدورۍ ته پرېږدئ هغوی هسې هم ستړي ستومان د هغوی خواري مزدوري وګوره د هغوی ساړه ګرمي وګوره او هغوی چې بیا د هغه ځای نه راشي بیا په ډېرې کې هم ارام نه وي بیا کله جامې وینځه کله ځان ته روټۍ پخوه کله ځان ته چای پخوه په کلار نه وي او دې مخې ورپسې تاسو غمونه مسافرانو ته تسلي ورکوئ ورته وایئ کور کې هر څه ټیک ټاک دي ته خپلې مزدورۍ ته زړه ولګوه او دلته کې هېڅ تکلیف هم نشته ماشومان هم ښه خوشحاله دي نو تاسو ورته وایئ چې دې ماشومانو دې اختر کې هم ته نه وې نو ماشومان ټول خفه وو ماشومان خفه نه وي ته خفه وې صفا خبره ورته کوه نو ځکه وایم چې دا ما ته هم به والد صاحب وي چې بچي ته خو مسافرۍ ته ځي خو چې کله یو تنخوا والي نو به ځان سره کېږي مونږ ته به یې نه رالیږي او چې بیا بله تنخوا والي نو هغه مخکینۍ تنخوا به راواستئ که هغې کې سره څه پاتې شوي کومې دي چې خرڅ کړي ګزارې مطابق فضول خرچي ته مه کوه او نورې چې کومې تا سره بچي هغه راواسته او روغه تنخوا بیا ځان سره دا کېږي نو بیا چې ته درېیمه تنخوا والي نو دا دویمه تنخوا مونږ ته راواستئ که څه پکې بچي او هغه درېیمه ځکه چې ته هم انسان یې که نه بیمارېدی هم شي او تا ته ضرورت هم پېښېدی شي اچانک کلي ته هم روانېدی شي نو چې جیب دې خالي نه وي چې سبا چاته حاجتمند نه وي خوار نه وي چې بیا یو پسې ته راکړه یاره کلي کې ضرورت ته راکړه یاره زه بیمار یم ډاکټر ته ځم نه خپل جیب به برابر ساتي کور به الله چلی دا کلی دی ټول خپل خلک دي عزیز تربور دی سړی قرض وکړي سړی دوکان نه قرض وکړي هلته پردی ملک دی ته به څه کوې نو داسې ورته وایې دا تاسو مسافرانو ته زړه مه شوئ او خلکو هسې هم وایي چې د مسافر عمر ډېر ګران دی زه د ناکامه پکې عمر تېرومه خوشحاله اوسئ